یعنی چې د بچو په خپل مور او پلار باندې څه حقونه دي. دا خبره خو تر اوسه پورې موږ ډېره زیاته واورېده او اورو چې یاره د مور پلار دا حق دی، د پلار دا دی او د مور دا دی. خو سوال دا دی آیا د دې بچو په دې مور پلار څه حق شته او که نشته دی؟ نو څرنګه چې په بچو باندې د مور پلار حقونه دي، دغه رنګ کې په دې مور پلار باندې د بچو حقونه دي. هغې نه مختصر غونته غټ غټ یو څو حقونه ویل دي، بیانول لازمي ګڼم. ځکه که په معاشره کې بچو د مور پلار حقونه وپېژندل او صحیح طریقې سره ادا کول شروع کړ، او مور او پلار د بچو حقونه وپېژندل او په صحیح طریقې سره ادا کول شروع کړ، نو انشاءالله دا کورونو کې چې زموږ کوم بګاړ او کومه بدروز ده، نو د دغې نوبت به بیا نه راځي انشاءالله. خو که چېرې موږ د اسلام مطابق دا حقونه وپېژندل. ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے د ایمان خاوندانو، عام مسلمانان نه خاص کر ایماندارو ته وایي قوا انفسکم واهلیکم نارا، بچ کئ خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د اور نه. د اور نه، د کوم اور نه؟ وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خسوخاشاک، د هغې لرګي د سوځېدلو دپاره دا به انسانان او کاڼي وي. او رسول الله مبارک فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، په تاسو کې هر یو سربراه دی، یعنی مشر دی، شپونکی دی، او د ده نه بعد د خپل بال بچ، د خپل کنډک، د خپل د ماتحتو په باره کې څه کېږي؟ تپوس کېږي. نو لہذا ضروري ده چې دا موږ وګڼو، ویې پېژنو. په هغې حقونو کې لومبنی حق د بچي چې په خپل مور او پلار کوم لازمیږي، هغه دی د بچي دپاره د مور انتخاب کول. یعنی انسان چې واده کوي ابه د خپلې بیبي انتخاب څنګه کوي؟ یو. دویمه خبره چې دغه بچي ته به نوم څنګه ایږدي، دا هم د بچي حق دی، نوم ایښودل. دا هم د بچي حق دی چې پیدا شي د مؤمن په کور کې، نو په یو غوږ کې اذان او په بل کې به قامت کې ورته. دا هم د بچي حق دی چې دله به تحنیک کې د سنت مطابق. دا هم د بچي حق دی که صاحب استطاعت نو عقیقه به کې. دا هم د بچي حق دی چې تعلیم او تربیت به ورکړي. او دا هم د بچي حق دی چې کله بالغ شي، زلمی شي، واده به ونه کړي، که چېرې ته طاقت لري او هغه طاقت نه لري. اوه غټې غټې خبرې شوې.